رسېدی چې ځان یې مصر ګڼي هغه اجامیر بیګزیی دی. ته شرم څنګه نه لرې؟ ته حیا څنګه نه لرې؟ دلته له موږ سره زموږ قریبان سرګړی قوم هم پروت دی. دلته له موږ سره زموږ قریبان سنټیا هم پروت دی. موږ هر قوم ته دا خواست کوو که په هر قوم کې خیر ونصلي علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عاجزانو، معزز صافي حضراتو، د خویدازۍ قوم مشرانو، سپین ږیرو، علماو، ځوانانو، طالب علمانو، 2-3 کاله مخکې د خویدازۍ د قوم په نامه باندې یو کمیټۍ جوړه شوه چې په هغه کمیټۍ کې د هر قوم خپله نمایندګي وه. د چا به 2 کسه ول، د چا به 3 کسه ول، د چا به 4 کسه ول. هغه کمیټۍ په دغه نامه جوړه شوه چې دغه کم موږ ته راکړی وطن الله چې دی دغه به د پردیو څخه راګرځوو. د دغه حفاظت لپاره به د قوم په نامه باندې الاټمنټ کوو، لیز به کوو. بیا دغه کمیټۍ د دغه قومو په نامه باندې چانده ټوله که، بیا یې په 100 ایکړونه و دغه الاټمنټ ته خرڅ کړل. دغه کمیټۍ چې ده دغه پر 10 کسه یا پر 4 کسه مشتمله ده. په دغه کمیټۍ کې ځینې داسې قومونه هم شته چې هغو قومو خپل نمایندګان نه دي ټاکلي او د دغه کمیټۍ مشر چې دی چې ځان یې مصر ګڼي هغه اجامیر بیګزیی دی. هغه اجامیر بیګزیی داسې قومونه شته چې په هغو کې نمایندګان هم ده ټاکلي دي. بیا دا سړی را ولاړ شوی دی د قومو په نامه باندې د شانده ټوله که او بیا یې په 100 ایکړونو مځکه خرڅه کړله. د دغه دپاره یې خرڅه کړله چې د قوم دپاره، د قوم د خدمت دپاره او دغه الاټمنټ به کوو. اوس دا سړی را ولاړ شوی دی پر دغه الاټمنټ د قوم د خویدازۍ په نامه به ده کوئ. د شانده ټوله کړي ده، په 100 ایکړونه یې خرڅ کړي دي. نن یې پردی سړی راوستلی دي، پردي خلک یې راوستلي دي، که هغه پنجابی دی، که هغه کبزیی دی، که هغه د بل قوم په نامه دی. نن یې دا وطن خرڅ کړی دی او موږ د خویدازۍ قوم د مشرانو، د علماو، د سپین ږیرو، د ځوانانو، د هر د راګرد ولس څخه دا خواست کوو چې هیا دا وطن دا سړي خرڅ کړی دی. د قوم په نامه یې شانده ټوله کړې وه، د قوم په نامه باندې په 100 ایکړونه خرڅ کړل. نن دا سړي دا وطن خرڅ کړی دی. هیا راسئ له دا سړي ته دا پوښتنه وشي چې تا وطن پر چا باندې خرڅ کوي؟ تا زه پر چا باندې خرڅ کړم؟ ته نن و ما ته پر چانې را استه یې، ټکسونه غواړې. نن ما له خپله وطنه، له خپله غونډیه، له خپله راغه، له خپلې شلې نن ما پسې اخې. ما د بل وطن خاورې کوې، زما بچی د بل د وطن خاورې کوې. دا وطن خو د 5 کسانو نه دی. دا وطن خو د پردیو دپاره د خلکو قربانۍ نه دي ورکړي. دا وطن خو د داګرد ولس دی. دا د داګرد خویدازۍ دی. په دا کې د یتیم حق شته، په دا کې د کونډې حق شته، په دا کې د غریب حق شته، په دا کې د هر هغه خویدازۍ حق شته چې دا ته پیدا شوی دی، دا ته پلار پیدا شوی دی، دا چې نیکه پیدا شوی دی.
پر دا مځکه پر دا غره باندې مسکن کړی دی، ژوند یې کړی دی. نن ته راولاړ سوی پردي خلک پردي قومونه د راوستلي دي، دا وطن د پر خرڅ کړی دی. لهذا موږ د خویدازي د قوم د مشرانو، د علماو، د معتبرینو خلکو څخه دا هیله کوو، دا خواست کوو د هر هغه خویدازي چې ځان خویدازی لولي د دغه پوښتنه د وسي او دا خلک د راوغوښتل سي، د دغه تحقیقات د وسي. نو دلته که دی دا وایي موږ د خاینتوب کړی دی، له قومه سره کړی دی، له وطنه سره کړی دی. وطن په مثال د مور ده، دغه مور بچان لري، مور بچان لري. دا بچان هیڅ کله خاین ته دا اجازه نه ورکوي چې دی دا وطن خرڅ کړي. داسې نه دی چې موږ د لورک خلک یو، موږ سړي تر لاس هم نیوی سو، موږ یې تر ګریوانه هم نیوی سو، موږ یې د کور دروازه هم ورټکوی سو. نو موږ و دا قوم ته و دا ولس ته دا خواست کوو، صرف خویدازي قوم ته یې نه کوو. دلته له موږ سره زموږ قریبان سرګړی قوم هم پروت دی، دلته له موږ سره زموږ قریبان سنټیا هم پروت دی. موږ هر قوم ته دا خواست کوو، که په هر قوم کې خاینانی، که په هر قوم کې دا حساب شروع وي چې ورور هر قوم د راپورته سي بیداره دي سي، د قوم هر بچی د بیداره سي. دا د 5 کسانو کار نه دی، نه د 8 کسانو کار دی چې یو 8-10 کسه کمیټې جوړه کړي، بیا به قومونه خرڅوي، بیا به ولس خرڅوي، بیا به د قوم بچان خرڅوي. نو لهذا له دغسې سهار ډېر غټه پیښې راځي. زموږ وروستۍ تر مخ د دې مثالونه پراته دي. دا ټیم 4 هفتې مخکې د کوټي پولا پاټک نن د شهیدانو پر چوک مشهوره دی. په څه وجه مشهوره دی؟ د دغه طرف بدبخت انسانانو له وجه مشهوره و چې دغه رقم بدبخت انسانان په علاقه کې پیدا سي، ځان د علاقې مشران ولي، ځان د علاقې معتبر ولي، بیا د علاقې بچی خرڅوي، بیا وطن خرڅوي، بیا نه د یتیم واک ته ګوري، نه د کونډې واک ته ګوري، نه د خوار واک ته ګوري، نه د غریب واک ته ګوري. دا یې ګرده پر خپل ځان جوړه کړي د پردیو خلکو دپاره. موږ قطعتاً و چاته اجازت نه ورکوو د دې شي. دا د هر خویدازي د هر قوم په دې کې حق دی و هر سړي ته به خپل حق په خپل ځای باندې رسېږي. موږ د دا قومه څخه یوه بیا د اپیل کوو، د مشرانو څخه کوو، د علماو څخه کوو، بیا پر هغه برسره نن خپل ورور راته لیوه سوی دی، چانده یې هم وړکې ده، مځکه یې هم راته خرڅه کړې ده، نن یې اپیل هم را باندې کړی دی. اپیل یې د دغشي را باندې کړی دی. په اپیل کې دا لیکلي دي و عدالت ته چې زه دغه خویدازیان په دا کې شالیزیی دی، په دا کې ادنیازیی دی، په دا کې علمزیی دی، چې دا خلک زما په علاقه کې مداخلت کوي. ته شرم څنګه نه لرې؟ ته حیا څنګه نه لرې؟ یوه د زما په 100 یکړو مځکه را خرڅه کړه، 8.5 لک روپۍ د زما چانده وړګېده، نن د کیس هم را باندې لګولی دی. نن مې له غره پسې اخې، له وطنه مې پسې اخې، د راغه مې پسې اخې. نو له دغه څخه سهار ډېرې غټې پیښې جوړېږي، له دغه د دغه د بدوچ کې پیښېږي. دا د وطن په خیر نه دی، دا د وطن د بچانو په خیر نه دی. موږ د وطن و هر سړي ته دا خواست کوو چې وروره د دغه بدبرغۍ مخ ونیساستئ. که نن پر ما ده، سهار پر تا هم ده، سهار پر بل هم ده، سهار پر بل هم ده. نو لهذا موږ له هرې طبقې سره زموږ دا هیله ده،
زموږ دغه هزه واوري پر دغه د عمل وسي که عمل نه پر وسي د دغه بیا سهار خلک ګیله نه کوي د دغه بیا دغه به ډېرې خطرناکې پیښې بیا جوړې شي وسلام مثال سی تر مخ دی زموږ د منګلي مثال زموږ تر مخ دی یو عبدالجان سردار عبدالجان زامنو نارې بې ولې دوه بچیان یې په شهیدان سو نارې ولې چې و کومه راپورته سه و کومه راپورته سه چا پر خندل بیا دغه رقم 15,000 10,000 6,000 دغه تر الاټمنټونه لیزونه پکې وسول لکه دا نن چې په مړي کې شروع دي بیا هغه و بیا مړي پکې وسول تر ننه پورې مړي لا بېدرکه دي بیا نن هغه د کویلا پاټک چې نن د شهیدانو په چوک مشوره دی سهار به دغه زما او ستا پر چوک به هم بیا د شهیدانو په چوک راته مشوره کېږي موږ دا وایي چې موږ دا ولس ته دا وایي چې د خدای د قرآن روی د ومني دا یلا زموږ پر امنه علاقه ده زموږ یو ښایسته وطن الله راکړی دی له هرمه دنیا ته زخه ملامار وطن الله راکړی دی دا زموږ وطن د په اور نه رالړي کوم بدمرغه انسانان زموږ په وطن کې دي د دغه بدمرغانو مخ ته ونیول شي د دغه 5 کسانو بدمرغانو د لاسه د ګډ وطن د اور ته نه اچوي د انسانانو حقونه د نه پخوري د یتیمانو حقونه د نه پخوري موږ دغه خواست کوو دا ولس ته و دا مشرانو ته و علماو ته و طالب علمانو ته و مزدورکارو ته و خارکشو خلکو ته و هر چا ته د دعوت وکړو چې وروره راپورته سه په دغه قومو کې چې کم کمیټې والا دي کم نمایندګان چې دي د هر قوم کم نمایندګان چې دي موږ هغه ته هم دا وایي چې و کمیټې والا کم قومونه چې دي او قومو ته دا وایي چې وروره راپورته سه خپله کمیټې والا ونیسه چې تا زه پر چا خرڅ کړی یم ولې د خرڅ کړی یم نن مو ولې له وطنه بې دخله کوې نن مو ولې پسې اخې نن که پر ما کیس دی سار پر تا هم راځي دا د څوک دا نه وایي چې پر پلاني کیس دی خوشحاله دی پر ما نن شی نسته نن که دا شی دا سړي پر ما تریپ کوي سار پر تا هم تریپېږي نو لهذا په دا کې د هر سړی برخه واخلي